فلسفر دی هیګل وایي چې د سټیټ او د حکومت مثال داسې لکه دا الله چې څنګه په دې ځمکه باندې خپل خلک مقرر کړي داسې مثال د سټیټ دی او داسې مثال د حکومت دی دی به ګرځي خلکو له به کار ګوري د خلکو ته به اسانیانې پیدا کوي داسې نه چې په دې خلکو په شان دی چې کوم خلک زمون خوښي او د چا نظریه عوامو ته قبولوي هغه خلک دې پټوي او چې کوم د دوی ګوډاګي هغه دې بار ته راوباسي درې قسمه خلک دي ملګرو یو دا اسټبلشمنټ دی یو دا ګوډاګي سیاستدانان دي چې تاسو په دې میدان کې نه یو بل دی هغه تاسو ته پته لري چې ببر سرونه یې چې کله دا اوزوي راوي باسي دا درې ټیمه دي دا درې ټیمه لګېدلي دي دا ټول عوام دا ټول پاکستان او د دوه عبدالعزیز لیډران چې دی هغه یې په قیدونو کې بند کړي او وخت په وخت یې هغوی له سزاګانې ورکړي دي ملګرو تاسو ته زیات وم په دې ملک یو بل حکمران تېر شوی و چې د هغه نوم و ذوالفقار علي بټو ذوالفقار علي بټو د عوامو سیاست ته په هغه وخت کې په دې ملک کې تیاره وه په دې خلکو تیاره وه بټو راووتو دې خلکو له یو نوی سوچ ورکړو او هغه بټو چې کله راغی نو د هغه سره سم هغه ایټوي پروګرام شروع کړو چې ایټوي پروګرام یې شروع کړو امریکې ورته د هغه ځای نه خط راولېږو هنري کسنجر خط لیکلی و چې ته دا خپل ایټوي پروګرام رول بیک کا او که تا رول بیک نه کو نو موږ به تا د عبرت نښه کو هغه خط بټو صاحب په راجا بازار په پنډه کې څنډلی و داسې نیولی و داسې څنډلی و او دا خبره ډېره مشهوره شوې وه چې هغه وی چې د پاکستان عوام به یو خو یې ټمبم به جوړوي ملګرو دغه شانتې زمونږ په قاید پسې د امریکې سفیر ډونلډ لو سفر راولېږو او دې اسټبلشمنټ ته او دې خلکو ته یې وویل چې که دا سړی تاسو په اقتدار کې راوستو زمونږ د پاکستان سره به ورانئ موږ به د پاکستان حالات خرابوو دا بټو صاحب هغه خبرې ستاسو لرې دي هغه چا ووجو همدغه سایپر دی چې کوم نن تاسو ته عمران خان خولی دی هغه سایپر د انټیریر منسټر سره د اوسه پورې پروت دی د امریکې اخبارونو پروډکشن هغو په خپله لیکلي دي چې دا سایپر شوی دی ملګرو دا یو خبره کوم چې دا تاسو د خدای یو مقدر کړه په دې ملک کې یو داسې لیډر تاسو د خدای درکو چې هغه د ملک نه وځي نه د چا نه یېرېږي نه د خپل ملګري سره د ودرېدو نه وروسته پاتې کېږي په هر ځل باندې هغه د عوامو خبره کړې ده او د عوامو سره ولاړ دی د لارې نه لکه سیټ ته شی مخکې راشئ چې لاره کولاو شي او ګاډو ته هم لار کولاو کړئ چې د ګروڼ ته د ګاډي کوشي تاسو ته به خوا شي دا لاره مخې ته کولاو کوي ملګري ولاړ دي پساو دي نو دو ته لاره کولاو کړه ډېره مننه دا به د دې قوم ډېره غټه بدقسمتي چې داسې یو نر سړی داسې یو بهادر سړی داسې په ملک او په عوامو باندې مین سړی ستاسو د لاسو نه وځي زه تاسو ته دا خبره کوم چې په دې زمونږ په دې کاروان کې د پی ټي آی په دې ملګرو کې د اسټبلشمنټ خپل غلا عدل نه کړی تاسو که اسلامي تاریخ وګورئ په هغې کې به په بار دا کېده چې کله به مسلمانان جهاد ته لاړه کله به کافر سره او د دشمن سره مقابلې لاړه نو دغه منافق چې به کومو هغوی به د خپله ډله بېله کړل یاره دا خو ډېر ګڼ دي موږ د دوی سره جمع نشو کولی د هغو حوصلې به یې پس کولی دا چا چې پریس کانفرنس یې کړی دا دغه خلک دي څوک چې د پارټۍ نه اوښتي دي چا چې د سختي ته ځان نه دی نیولی هغه دغه منافق دي آفرین دي شي او زمونږ د دې د درګاه
او د بټخیلې د دې مینې او ډي اس باندې زه په خپله ګوایم د دې خبرې یقینا چې د دغه نه بالاتر پاکستان تحریک انصاف ریکارډ مات کو تر اوسه پورې چې څومره جلسې شوي دي د الیکشن په حواله د جیل ګیټ ته یقینا چې د ظفر پارک کې کم پنډال چې دي هغه ډک شوي دي او چاپیر هم خلک ولاړ دي او د قافلې را روانې دي او کارکونان ډېر په ګرمجوشۍ کې دي شکیل خانم را رسیدلې دی، جنید اکبر خانم را رسیدلې دی، پیر موسوی را رسیدلې دی، اختر علي خان وکیل چې دی نو هغه تقریر کوي او کارکونان ډېر په جوش جذبې سره ښکاري او کوم پنډال چې دوی جوړ کړی هغه مکمل ډک شوی دی. پاکستان په یو نهج په یو بلې په یو ځای باندې ولاړ دی او دا د فیصلې موقع ده، دا د فیصلې موقع ده که په دې کې تاسو وروسته شوئ او یو ځل دا ملک بیا ګړنګ ته لاړ په کمې کې چې را روان و په کمو کې چې تاسو شپږ او یا کاله تېر کړه بیا به هغه خلک او هغه ګرانۍ به وي او هغه بیلونه به وي. ملګرو د خان په سیپر په وجه چې دوی راله مولانا دې مخکې شو خلک ورپسې و د دوی خبره څه وه؟ د دوی خبره دا وه چې ګراني راوسته، هر شی ګران شو، د چا د وس نه وي چې څوک پټرول وکړي، د چا په وس کې نه وي چې څوک ووالي. چې کله دوی راله نو ګراني کم ځای ته ورسوله. څه حال دی اوس د دې خلکو د دوی د دې ټوکو شوکو نه د دوی د دې پټکو نه او د دوی د دې خوږو خوږو چغو نه ځان وباسئ. پاکستان اوس د دې سیاست نه دی چې زما بچي له نوکري راکړه، د دې سیاست نه دی چې زما کور ته لاره جوړه کړه، د دې سیاست نه دی چې ما ته د ګیس میټر ولګوه. پاکستان اوس په داسې موډ باندې ولاړ دی چې په دې کې ستاسو ودرېده پکار دي په غیرت او په نرتوب